الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زما ډیرو عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو رونو الله تعالی چې دی دنیا ته خپل دین را لېږلی دی کتاب را لېږلی دی نو د هغې د ښودو دپاره د هغې د تعلیماتو باندې د خلکو د پوهه کولو دپاره الله تعالی پوره بندوبست کړی دی یعنی یو انسان دا ګیله نشي کولی چې یا الله تا خو دا دین دنیا ته رالیږلی و کتاب خو دې رالیږلی و خو زه خو په دې پوه شوی نه وم داسې څه بندوبست تا نه و کړی چې د هغې د وجې نه زه په دې اسلام باندې پوه شوی وی په دې تعلیماتو باندې پوه شوی وی دا ګیله به د قیامت په ورځ باندې هیڅ یو انسان د الله مخې ته نشي کولی دا کتاب یا هر کتاب چې الله تعالی د دنیا ته رالیږي ورسره خپل یو برګزیده انسان یو بهترین انسان دی کتاب باندې د پوهه کولو دپاره رالیږي لکه څنګه چې قرآن الله تعالی رالیږلی د دنیا د هدایت دپاره د انسانانو د هدایت دپاره نو ورسره خپل پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم مبعوث کړی دی رالیږلی دی او د هغې دا ذمواري لګولې ده دا ډیوټي لګولې ده چې ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم دا به ورته کتاب او حکمت هم ښیي او د دوی تزکیه به هم کوي د دې تربیت به هم کوي دا یو مکمل د الله تعالی یو قانون دی اوس دا کم آیت چې ما تاسو ته ولوسته په دې اوله کې په دې آیت کې الله تعالی یو شپږ نکاتی ایجنډه بیان کړې ده او دا شپږ نکات او دا شپږ خبرې دا دی د عالم د اصلاح دپاره د دې دنیا د اصلاح دپاره که فرض که مونږ غواړو چې د دې دنیا اصلاح دی وشي د خلکو اصلاح دی وشي او د هغه اصلاح په نتیجه کې دی یو بهترینه معاشره وجود ته راشي یو ښایسته معاشره یو بهترینه معاشره هغه معاشره چې په هغې کې تش نیکۍ وي یو بل سره ښه سلوک وي او په هغې کې د ګناهونو نه اجتناب وي د غلطو کارونو نه اجتناب وي نو په کومه معاشره کې چې ښه کارونه کیږي او د بدو کارونو نه ځان منع کولی کیږي خلک منع کیږي د غلطو کارونو نه دغه بهترینه معاشره ده په یو معاشره کې په یو ماحول کې انسان څه غواړي چېرې هر سړی د زما سره ښېګړه وکړي او زما سره د څوک بد نه کوي هر سړی دا غواړي او دقې ته ښایسته معاشره ویلی کېږي دا شپږ نکاتي ایجنډه الله تعالی بیان کړې ده تاسو دې آیت ترجمه واورئ په اوله کې ان الله یأمر بشک الله تعالی امر کوي تاسو ته یأمر امر کوي د څه شي بالعدل د عدل تاسو ته د عدل امر کوي حکم کوي تاسو ته دویم والاحسان او تاسو ته د احسان حکم کوي و ایتاء ذی القربى او د رشتہ دارانو ته د ورکړې حکم کوي تاسو ته د صله رحمۍ حکم کوي تاسو ته د درې خبرو تاسو ته حکم وکړو او د درې خبرو نه منع کوي و ایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي تاسو منع کوي د فحش کارونو نه د فحشا نه او د منکراتو نه د وړو ګناهونو نه او د بغي نه د ظلم نه تاسو منع کوي لعلکم
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. لکه د څه دپاره یعیدکم تاسو ته نصیحت کوي د دې دپاره چې تاسو د دې نه نصیحت واخلئ. دا خبرې تاسو ته ځکه کوي چې تاسو په دې باندې ځان پوهه کوي، نصیحت واخلئ. دا آیت دې آیت په باره کې امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلی دي و چې دا د قرآن جامع ترین آیت دی. داسې آیت دی چې ټول خیرونه راجمع کړي دي او د ټولو شرونو بیان کړی دی چې د هغې نه د انسان ځان بچ کړي. حضرت اکثم صیفی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی کله چې ما ته پته ولګېده چې یو پیغمبر راغلی دی او نوی دین راوړی دی چې هغې ته اسلام ویلی کېږي، نو په زما په زړه کې شوق پیدا شو چې د دې زه معلومات وکړم چې دا نوی پیغمبر راغلی دی د ده تعلیمات څه دي، دی څه خبره کوي. نو ما خپل قبیلې والا سره مشوره وکړه چې زه ځم او د دې پیغمبر معلومات کوم. نو قبیلې مشرانو ما ته مشوره راکړه چې ګوره ته خو د قبیلې سردارې، ته خو د قبیلې مشرې، دا ډېره بده خبره ده، موږ به لاړ شو د دې پیغمبر معلومات به وکړو چې د تعلیمات څه دي. اکثم صیفی رضی الله تعالی عنہ رضا شو، وی ټیک د بس تاسو لاړ شئ. دا وفد د دې قبیلې لاړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناسته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دوه تپوسونه وکړه. یو تپوس من انت، ته څوک یې، او دویم وما انت، او ته څه شی، ته څه شی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولنی تپوس په جواب کې ورته ووي چې من انت، ته څوک یې، او ورته ووي چې محمد ابن عبدالله، محمد صلی الله علیه وسلم چې د عبدالله زوی دی. او دویم چې وما انت، او ته څه شی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زه د الله تعالی رسول ما، او بیا ورته دا آیت ولوسته چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دی وفد چې دا آیت واورېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی دا آیت راته دوباره نه اورې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دوباره دا آیت واورو، بیا ورته وی چې دا آیت راته دوباره نه لولې، بیا ورته دا آیت وی، بیا ورته وی تر دې چې دی وفد دا آیت یاد کو او دا واپس لاړه. اکثم صیفی رضی الله تعالی عنہ کله چې دا وفد واپس راغی ډیر زیات په شوق کې او تپوس یې وکړو چې هغه سوالات او جوابات تاسو له څه شی درکړه. هغه ورته ووایي چې اولنی سوال چې مونږ کوم وکړو چې من انت، څه خاص څه داسې جواب یې رانه کړو، بس راته ویوي چې محمد ابن عبدالله، زه د محمد یم صلی الله علیه وسلم چې د عبدالله زوی یم. او د دویم سوال جواب یې ډېر تفصیلي راکړ، ډېر تفصیلي یې راکړ. او دا آیت یې اکثم صیفی رضی الله تعالی عنہ ته واورو. کله چې هغه د آیت واورېده فوراً یې وی چې بس راغونډېږي، ټوله قبیله را جمع کړه او راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته او ایمان یې راوړه. یو جامع آیت دی دا. عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری و، نبوت د مخکې نږدې ترین ملګری و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په خپله فرمایي چې بار بار ما ته دعوت به راکو، د اسلام دعوت یې راکو، وی ما به اسلام نه قبلو. وی په آخره کې زه په مروت کې راغلم او ما د اسلام قبول کو. چېرې بس انتهایی بده خبره ده، ډېر نږدې ملګری مې دی. مونږ او تاسو کله ناکله مرګستیا کې یو خبره هم زړه نه غواړي، یو کار هم زړه نه غواړي، خو یاره مرګستیا ده، بس اوس رانه خفه کېږي، څه وکړمه، بس پرېږده زړه مې دا خبره نه مني، خو دا کار مونږ وکړو. وی د اسلام ما قبول کو او په مروت کې مې قبول کړی و، نو اسلام مې د زړه ته نه وننوتی. او بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناستو ما چې د وحي کیفیت طاری شو، وحي راتلل شروع شو. بس وی زه غلی کېناستم او کله چې کیفیت د وحي ختم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت ولوسته. وی دا آیت چې ما اورېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت کو روانو او زما په دې زړه کې د اسلام دننه لګیا وکوزېده. داسې یو جامع ترین آیت دی، داسې د عالم د اصلاح دپاره یو بهترینه ایجنډه ده.
دا خو مسلمانان شوي دا خو دې باندې خلکو اسلام راوړی دی اسلام زړه ته کوز شوی دی ولید ابن مغیره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غټ دشمن دی د اسلام غټ دشمن دی هر عمل د اسلام خلاف دی هغه چې کله دا آیت واورېده نو فوراً دا خبره وکړه چې وان له لحلاوه چې په دې کې خو ډېر زیات خوند دی وان علیه لطلاوه او مکمل داسې یو د په تعریفاتو یو بند خور کړی دی او بند کړی دی او بیا په آخر کې ویلي دي چې وما هو بقول بشر دا د یو انسان کلام نشي کېدی ابو جهل چې کله دا آیت واورېده نو فوراً دا ووي چې وان لإلهه ليأمر بمكارم الاخلاق وای د دا اله او د رب خو ډېر د ښو اخلاقو درس ورکوي مشرک او کافر هم ټینګ شوی نه دی بلکې د حق خبره یې کړې ده دومره جامع ترین آیت دی اوس په دې آیت کې دې څه شی دي په څه شي په وجه باندې ډېر یو جامع آیت دی نو تاسو واورئ اول کې الله تعالی د درې خبرو حکم کړی دی دا په دې جمعه کې که فرض که مونږ دا شپږ خبرې یاد کړې او دا شپږ خبرې مونږ په خپل ژوند کې راوستې او عملیم کړې نو انشاءالله دا به انتهایی ډېره مفیده جمعه زمونږ دپاره اولنی امر عدل الله تعالی د عدل تاسو ته حکم کوي اوس عدل څه شی دی مونږ د عدل معنا کوو په انصاف سره او کله چې مونږ د دې په انصاف سره معنا وکړو نو کله ناکله بیا غلط فهمي هم پیدا کیږي انصاف په اردو ژبه کې مونږ مساواتو ته ویل کیږي مساواتو ته وایو چې بالکل د برابرۍ حقوق پکار دي برابري پکار ده دغه ځای کې بیا غلط فهمیانې پیدا کیږي چې مونږ ته جی برابري پکار ده حالانکه عدل انصاف ته نه ویل کیږي انصاف د عدل چې کوم معنا ده هغې لره بالکل نه شاملیږي بلکې عدل ویل کیږي توازن ته په هر معامله کې توازن پیدا کول او عدل مطلوب دی په خبرو کې هم عدل مطلوب دی په معاملاتو کې هم په هر معامله کې عدل په هر معامله کې انصاف نو انصاف دا به څوک کوي هر سړی به انصاف کوي په هر معامله کې به انصاف کوي په خبرو کې به هم انصاف کوي په معاملاتو کې به هم انصاف کوي نو هر صاحب حیثیت او هر شعبه هر اداره هر محکمه هر یو فرد دا به د انصاف نه کار اخلي دا به د عدل نه کار اخلي نو جج به هم انصاف کوي د جج محکمه او عدالت به هم انصاف کوي وکیل به هم انصاف کوي ډاکټر به هم انصاف کوي مریض به هم انصاف کوي پلار به هم انصاف کوي عدل به کوي او بچی به هم انصاف کوي او داسې راځي نوکر به هم انصاف کوي او مالک به هم انصاف کوي هر سړی به د انصاف او د عدل نه کار اخلي نو چې هر سړی د عدل نه کار واخلي نو اله به دا ټول معاملات سیټ کیږي مونږ وایو که نه چېره حقوق اخیستل پکار دي حقوق به داسې چاته نه میلاویږي په زوره باندې به اخلي نو اسلام د دې درس نه ورکوي اسلام د دې خبرې درس ورکوي چې ته هر سړی د خپل ذمہداري وپیژني هر سړی خپله ذمہداري وپیژني خپله ذمہداري ادا کړي نو د بل سړي حقوق به ادا شي اسلام خو د حقوقو د ورکولو درس ورکوي چې هر سړي ته د حقوق میلاو شي پلار ته وایي د بچي حقوق ادا کا بچي ته وایي د پلار حقوق ادا کا مشر او د کشر حقوق اسلام بیان کړي دي ولې په اسلام کې هر سړی د بل سړي د حقوق محافظ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی تر د هغه وخته پورې مؤمن نشي جوړی دی مسلمان نشي جوړی دی تر کوم وخته پورې چې دی د خپل ځان دپاره چې څه خوښوي د بل دپاره هغه خوښ نه کیږي ګورئ دا یو قانون شو یو بهترین قانون داسې قانون چې بالکل دا لاګو شو نو دا معاشره به ګلې ګلزار شي زه د خپل ځان دپاره دا غواړم چې زما د پلار د څوک بېعزتي ونه کړي زه به د بل د پلار بېعزتي نه کوم زه په ګاډي کې روان یم زما خوښه دا ده چې زما پلار په ګاډي کې رواني زما مشر په ګاډي کې رواني یو سړی دی ورته سیټ پرېږدي نو ته به هغه ته سیټ پرېږدي د هغه به خیال ساتي زه په هسپتال کې یم زه ډاکټر یم او زه به دا سوچ کوم چې په یو هسپتال کې زما مریض پروت وي د هغه سره دې څنګه سلوک وشي زه به د خپل مریض سره داسې سلوک کوم
دغسې د هر سړی د معاشري انجینیر دی که ډاکټر دی که وکیل دی که بل جاب والا دی د هرې شعبې سړی دی هغه د دا سوچ په خپل ځان کې پیدا کړي چې زه د خپل ځان دپاره کومه خبره خوښوم هغه به زه د بل دپاره هم خوښوم نو دا معاشره به د عدل په دې نتیجه کې بیا ټیکېږي دویم ان الله یأمر بالعدل والاحسان احسان څه ته ویلی کېږي احسان یو د په بندګۍ کې احسان دی یو د بندګانو سره احسان دی د بندګانو سره احسان چې د هغوی سره ښه رویه ښه سلوک د هغوی سره ښېګړه کول هغوی سره زیاتې نه کول او یو د بندګۍ کې احسان دی د الله تعالی سره احسان دی د الله تعالی سره احسان کله چې جبریل راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې احسان څه ته ویلی کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړو چې ته د الله تعالی داسې عبادت به کې چې کأنک تراه ان تعبد الله کأنک تراه وان لم تکن تراه فانه یراک وی د الله تعالی داسې عبادت به کې چې گویا ته الله تعالی وینې زما مالک ما ویني او زه د هغه عبادت کوم او که داسې تصور دې نه راځي ذهن دې داسې نه جوړیږي نو بیا کم سے کم دومره یو احساس په خپل ځان کې پیدا کا چې زه عبادت کوم نو الله تعالی ما ویني دا احسان دی او دریم و ایتاء ذی القربى د رشتہ دارانو له ورکړه او د هغوی سره صله رحمي دا الله تعالی یو بهترینه معاشره قایموي بهترین د مسلمانانو یو بهترین اجتماعیت دی چې د رشتہ دارۍ په وجه باندې وجود ته راغلی دی تاسو مغرب وګورئ مغربي معاشره وګورئ هلته دا شی نشته دی هلته چې په کارډ کې زمونږ په کارډ کې په CNIC کې فادر نیم لیکلی شوی هلته فادر نیم نشته دی ځکه د پلار تصور نشته دی نن یو پلار دی سبا بل پلار دی میاشت پس بل پلار دی چېرته ماشوم دا یو هغه لطیفه وه د هغوی دپاره خو لطیفه نه ده زمونږ دپاره لطیفه ځکه ده چې الله تعالی مونږ له یو بهترین نظام راکړی دی ماشومان ولاړو یو کس راغی یو ماشوم یې پیک کو د سکول نه و چې ښه دا څوک دی وي دا زما پلار دی و یو کال مخکې دا زما هم پلار و دا شی مونږ ته لطیفه ولې ښکاري ځکه مونږ له الله تعالی یو نظام راکړی دی رشته دارۍ هلته مامي نشته هلته چاچي نشته هلته ترور نشته دا څومره خوند دی په دې کې الله تعالی پیدا کړی دی او رشته دارۍ نه صرف دا مطلب نه دی چې مونږ به د رشته دارانو په خوشحالۍ کې شریکیږو د هغوی په غم کې به شریکیږو بلکې نه په دې څومره د احادیثو تاسو مطالعه وکئ د قرآن سړی مطالعه وکړي د هغې په نتیجه کې یو تصور اسلامي تصور دا مونږ فهم کړی دی او مونږ ته معلومیږي چې هر یو خاندان دی په خاندان کې یو مالدار دی یو غریب دی دا مالدار به بالکل په ده باندې لازمه ده چې د دې غریب د مدد وکړي دی به همیشه د غریب مدد کوي او د دې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو کس په زور یو یتیمو او هغه خپل ترزوی ته حواله کړی و چې ته به ټیک د پرورش کوې هغه باندې لازم کړی و د پرورش دا درې خبرې دي چې د دې الله تعالی تاسو ته حکم کوي او نور درې خبرې چې هغې نه الله تعالی منع کوي الله تعالی مونږ منع کوي هغه څه شی دی اولنۍ خبره وینها عن الفحشاء د فحش کارونو نه د بېهودګۍ نه د زنا نه د هغه کارونو نه چې هغه زنا طرف ته تګ کوي د فحاشۍ نه د عریانۍ نه د عمل قوم لوط نه او هغه اعمال چې هغه کارونه هغه دې عمل قوم لوط طرف ته انسان بوزي د هر یو د دې بد کار او بېهودګۍ نه الله تعالی مونږ منع کوي او دویم والفحشاء او والمنکر د وړو وړو ګناهونو نه د وړو وړو ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي او دا واړه ګناهونه دې ته سپک نه دي کتل پکار یو شاعر وایي لا تحقرن الصغیرة فإن الجبال من الحصى دا واړه واړه ګناهونه دا سپک مه ګڼه وایي دا غرونه چې جوړ شوي دي دا وړو وړو کاڼو نه دا جوړ شوي دي او هر هغه ګناه چې هغه انسان ورته سپک ګوري نو هغه بیا وړه ګناه نه پاتې کېږي هغه بیا ګناه کبیره د هغې نه جوړېږي دا څه شی دي دا هغه بهترین اخلاق دي چې الله تعالی مونږ ته ښیي او هغه غلط کارونه دي چې الله تعالی دې نه مونږ منع کول غواړي نو اوس دغه او دریم څه شی دی دریم بغي دی ظلم دی ظلم باره کې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دي الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم به د قیامت په ورځ د تیرو په شکل کې ستا استقبال کوي او اتق دعوة المظلوم و د مظلوم د نه ځان وساته ولې ځکه د مظلوم د او د الله تعالی په منځ کې هیڅ پرده نشته دی هیڅ رکاوټ نشته دی فوراً د الله تعالی ته رسي او یو اخرنۍ خبره واورئ
نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ اکثر په رشتہ دارۍ کې او په دوستۍ کې د ظالم مرګستیا کوو، د ظلم مونږه حمایت کوو. اکثر یو حدیث واورئ تاسو او بیا ان شاء الله خبره ختمو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. وای څوک چې د ظالم سره لاړه او یو لفظ پکې دا راغلی دی لیقویه، د ظالم سره لاړو او د مضبوط کو، دا ظالم مضبوط کو، وهو يعلم انه ظالم، او د ته پته و چې دا چا سره زه روان یم، د چا زه حمایت کوم، د ظالم دی، نو فقط خرج من الاسلام، د اسلام نه ووته. هر سړی د سوچ وکي چې مونږه چرته د ظالم حمایت ونه کوو. دا بهترین خبرې دي او تاسو سوچ کوئ چې دا شپږ خبرې په یو معاشره کې راغلي، سوچ کوئ چې دا به څنګه معاشره وي، دا خو به بهترینه معاشره وي. په دې خبرو باندې عمل پکار دی او هغه عمل معتبر دی. مونږ وایو که نه چېره دا چاته مونږ ووایو چېره ته ګیره پرېږده یا ته پرده کوه یا ته مونږ څومره خبرې کوو، یاره چې زړه صفا پکار دی. دا خبرې ټولې چې زړه ته کوزې شوې نو بره به هم راشي. بره انسان په ظاهر باندې غلط کارونه کوي او وایي زما زړه صفا دی، نو دی په دې خپله خبره کې رښتینی نه دی. ایمان هغه معتبر دی چې دا په ظاهر اندامونه د هغې تصدیق وکړي، چې په ظاهر اندامونه د هغې تصدیق نه کوي نو هغه ایمان له بیا څه اعتبار نشته دی. په ظاهره ته دروغ وې، سود کې، غلط کارونه کې، نو ستا زړه څنګه صفا دی؟ ستا زړه داسې نه صفا کېږي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. یا الله په دې مجموعه کې څومره بیماران دي هغه ټول له شفای کامله عاجله نصیب کړي. یا الله زموږ څومره مردگان دي هغه ټول وبخي. یا الله په دې مجموعه کې چې د څومره خلکو څومره مشکلات دي الله تعالی هغه ټول مشکلات حل فرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.